نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی رضی الله تعالی عنہ فرمایلی علی فاطمه بزتا ته درکم فاطمه بزتا ته درکم خو چړم به زدا غینه تاسو کما زه د فاطمه نه تاسو کوم چې ستا په نکاح باندې هغه خوشاله ده او خوشاله نه ده ګوره نبی علیہ السلام څه فرمایي زه به د فاطمه نه څه وکما تاسو کما او زمونږ غیرت یو دی کنه د پښتنو د لور نه د نکاح تاسو کوي نه نالک ته وي ته ځان له خوښ چال ترتا زه رشته وکما خو د لور متعلق نه د لور نه تاسو کوم دا خو بې غیرتي ده دا خو پښتونولي ده زه به لور ته ووایم چې ته خوشحاله که خوشحاله نه ولې دا لور دی دا انسان نه دی دا حق نه لري ته د نبی علیه الصلاة والسلام نه زیات غیرتي یې فاطمه رضی الله تعالی د دې رشتې تفوس ابوبکر رضی الله تعالی عنہ هم کړی و هر یو صحابي دا غوښتل چې زه د نبی علیه الصلاة والسلام سره جوړ شم زم جوړ شم نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ نبی علیه الصلاة والسلام ته پیغام ولېږو ای فاطمه ما ته راکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته جواب ورکو وی د دې معامله ما په الله تبارک وتعالى پرېښې ده بیا عمر رضی الله تعالی عنہ پیغام ولېږو ابوبکر رضی الله عنه راغی وی مال خو را نکړه ته لاړ شه ته پیغام ولېږه کېدای شي تاله درکړي عمر رضی الله تعالی عنہ چې تاسو کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرف نه ته جواب راغی وی د دې معامله ما په الله تبارک وتعالى پرېښې ده یعنی انکار ورته وکړو بل صحابي هغه د فاطمه رضی الله تعالی تاسو کو نبی رسول الله سلام هغه تم جواب ورکاغله مور نکړه علي رضی الله تعالی عنہ د سارا ته خان شړ دی وتلو دی خبر وکړه ویره مونږ له خو را نکړه کې دی علي رضی الله تعالی عنہ ورکی دوی لاړو په علي رضی الله تعالی عنہ په هغه سارا کې خان سره ول دی ورته وی علي ته د فاطمه تاسو ولې نه کوي داغی تپوسو که چې نبی علیہ السلام تعالی درکی کنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے ای زما سره دیسو زه په څه باندې تپوسه کما زه خو نه مهر لرم نه کور لرم نو زه به د هغې څنګه تپوس کومه علی رضی الله تعالی عنہ خپل کور هم نه و دی به د نبی علیه الصلاة والسلام سره په جومات کې پاتې کېده د نبی علیه السلام د تره زوی جومات کې پاتې کېدو زما سره کور نشته نور څه نشته نو زه د هغې تپوس څنګه وکړم نو صحابه کرام ورته وفرمایل وی نبی علیه السلام ډېر مهربانه دی او ستا خو د تره زوی دی کیدای شي ستا سره اډو حساب ونه کړي ته یې تپوس وکړه که نه کیدای شي دا تپوس درنه اډو نبی علیه السلام ونه کړي هغه وی ټیک ته نو راغې چې کله راغې نبی علیه السلام اوس د صحابه کرامو ولېږو دوی ورته وي ته ورشه شابه ورشه نو چې دی لاړ د نبی علیه السلام خواته کېناستو نو شرمېده د شرم نه یې غږ ونه کړو هېڅ هم ونه وي نبی علیه السلام ته وی علي هسې راغلی وي او رسول الله ستاسو خواله راغلی ومنو ښه هېڅ یې ونه وي د شرم یې غږ ونه کړو راپاسېد واپس راغی هغه ورته تپوس وکړو څه چل دې وکړو وي ما هلته خبره نه شوه کولی ما څه ونه وي ما خو نه شو ویلی ښه بله ورځې بیا ولیکو لاړ شي که نه ورشه تپوس یې وکړه که نه علي رضی الله تعالی دوباره په بله ورځ باندې بیا ورغی چې بیا ورغی بیا د نبی علیه السلام تپوس وکړو علي هسې راغلی وي او د الله پیغمبر هسې راغلی ومه ناست راپاسېد بیا یې غږ ونه کړو د حیا د وجې نه بار صحابه یې تپوس وکړو علي څه چل دی وکړو زه نبی علیه السلام ته نشم ویلی زه نشم ویلی زه ورته څنګه ووایم چې فاطمه ماله راکړه صحابه کرامو بیا ولیکو ورشي شابه ووایه ورته دی چې لاړو نبی علیه السلام پوه شو نبی علیه السلام څه شو پوه شو یا علي ګوره چې د فاطمه رضی الله تعالی عنها متعلق راغلی کو د هغې په تپوس باندې راغلی کو نبی علیه السلام سر علي رضی الله تعالی عنه داسې سرغلی روچت کړي د الله پاک پیغمبر او په دې راغلی یم خو تاسو ته ویلی نشم تاسو ته ویلی نشم دې دپاره راغلی یم دې دپاره راغلی یم نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی رضی الله تعالی عنہ فرمایلی علی فاطمه بزتا ته درکم فاطمه بزتا ته درکم خو چړم به زه د هغې نه تپوس وکړم
زه د فاطمې نه تپوس وکړم چې ستا په نکاح باندې هغه خوشحاله ده او که خوشحاله نه ده. ګوره نبي علیه الصلاة والسلام څه فرمایي زه به د فاطمه نه څه وکړم تپوس وکړم. او زمونږ غیرت یو دی که نه د پښتنو د لور نه د نکاح تپوس کوي نه هلک ته وایي ته ځان له خوښ کړه چې هلته درته زه رشته وکړم خو د لور متعلق نه زه به د لور نه تپوس کوم دا خو بې غیرتي ده دا خو پښتونولي ده زه به لور ته ووایم چې ته خوشحاله یې که خوشحاله نه یې ولې دا لور دی دا انسان نه دی دا حق نه لري ته د نبی علیه الصلاة والسلام نه زیات غیرتي یې او ستا لور د نبی علیه الصلاة والسلام د لور نه زیات حیاداره ده د فاطمه رضی الله تعالی نه زیات حیاداره ده. یا علي زه به د فاطمې نه څه کوم تپوس کوم بیا به زه تا ته جواب درکم. نو او دا مسله واورئ ډېر کله ته مونږ داسې وینو چې لور بالغه جینۍ ده عاقله جینۍ ده دلته پلار وایي زه به د پلانکي ځای کې ورکوم هغه چغې وایي دا نکاح ماته منظور نه ده جاړي خپه یې وایي نه کوم دا نکاح پلار یې وایي ستا رضا پکې چا راوستې ده پلار یې بار نکاح ورله وکړي دا نکاح کېږي دا نکاح نه کېږي دا نکاح شوې نه ده پلار یې ورته وایي ما تاله درکړې ده هغه وایي ما قبوله کړې ده څه شی قبله یې څه شی هلته چې د چا نکاح کېږي خو پې خبره عاقله ده بالغه ده اسلام شریعت د هغې رضا شرط کړی دی هغې رضا پکې شرط دی دا نکاح سره کېږي نه چې هغه خپه وي خو جهالت سره به څه کوي نو نبی علیه الصلاة والسلام د فاطمه رضی الله تعالی عنها خاله و خاله د مور خور ترورې وه د هغې نوم هم خاله و خاله بنت خویلد د خدیجه رضی الله تعالی عنها خور و ده مشره خورې وه نبی علیه الصلاة والسلام د فاطمه رضی الله تعالی عنها دا خور راوغوښته دا ترورې وله راوغوښته وی زه د فاطمه نکاح د علي سره کومه خو ته د فاطمه نه تپوس وکړه ستا خورزه ده ته یې تپوس وکړه چې په دې نکاح باندې رضا ده که رضا نه ده او دا مشره ښځه وه د نبی علیه الصلاة والسلام خینې وه او نبی علیه السلام به اکثر د دې سره سیوکار به کو دې سره به مشوره کوله دا ډېره پوه ښځه وه بردباره ښځه وه امانتداره ښځه وه خبره به په امانت کې ساتله نو نبی علیه السلام د خپلې خینې ته وویل ته د خپلې خورزې نه تپوس وکړه زه د دې نکاح د علي سره کوم چې دا پې خوشحاله ده که خوشحاله نه ده نو د فاطمه رضی الله تعالی چې کومه ترور وه هغې فاطمه رضی الله تعالی کېنوله وی خورزې ستا بابا ستا نیکه ستا د تره د زوی سره کوي دا خپل د تره زوی سره کوي ستا نکاح ستا بابا د علي رضی الله تعالی سره کوي نو ته خوشحاله یې که خوشحاله نه یې فاطمه رضی الله تعالی ترور ته وویل وی ترورې دا خبره به زه خپل بابا ته په خپله وکړم دا به ورته زه په خپله وکړم سبا شو فاطمه رضی الله تعالی د نبی علیه الصلاة والسلام سره ناسته ده یو ځای په کټ کې او داسې په دې ویښتو کې ورله او په دې ګیره مبارک کې لاس وي نبی علیه الصلاة والسلام لره لاس ولوي نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي وی فاطمه زه ستا سره یو مشوره کوم ماله جواب راکه نو فاطمه رضی الله تعالی پوه شوه چې بابا مې څه وایي ما ته خو د ترور په خوله باندې سوال جواب میلاو شوي که نه نو فاطمه رضی الله تعالی ته وایي بابا رضا ستا ده خو ستا په جدای باندې خفه یم ستا په جدای باندې څه یم خفه یم ستا نه مې زړه نه کېږي چې ستا نه جدا شم او نور ما خپل اختیار تا ته درکړی چې ستا څنګه خوښه ده هغه شانتې زما خوښه ده په دې دوران کې جبرئیل علیه السلام راغی ځکه نبی علیه السلام فاطمه رضی الله تعالی ته وفرمایل وی فاطمه ستا متعلق په بیا زه د الله سره څه کوم مشوره کوم ستا معامله زه په الله باندې پرېږدم چې الله څه وایي زه به هغه شانتې وکړم فاطمه رضی الله تعالی د نبی علیه السلام سره ناسته ده چې په نبی علیه السلام د وحي اثر شروع شو مخ مبارک سور شو په تندي مبارک باندې خولې رالې چې رالې جبرئیل علیه السلام راغی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي وای د الله پاک محبوبه د اسمان تمامي فرشتي د فاطمه رضی الله تعالی په نکاح باندې د علی رضی الله تعالی سره خوشاله دي. د اسمان تمامي فرشتي خوشاليږي چې د فاطمه نکاح د علی رضی الله تعالی سره کیږي. دا وحی راوړه چې کله دا وحی راوړه او د وحی اثر ختم شو، نبی علیہ السلام فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایلی فاطمه ستا نکاح الله تبارک وتعالی د علی رضی الله تعالی سره کوي، ستا نکاح د هغې سره کوي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوي ته راووتو، بار ته راووتو او منبر ته وختو او په منبر باندې بیان وکړو او ښکاری وي ما خپل لور فاطمه علی رضی الله تعالی ته په نکاح باندې ورکړه، ما علی ته په نکاح باندې ورکړه. او علی رضی الله تعالی ته فرمایل وی علی فاسه د مہر بندوبست وکړه، د مہر څه وکړه بندوبست وکړه. علی رضی الله تعالی ته فرمایي وی د الله پاک محبوبه څومره مہر وګورم، څومره مہر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی 400 درهمه، 400 درهمه. دا وګوره علی رضی الله او دا ځکه چې ستا د مور د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د هغې مهر هم 400 درهمه، د هغې د لور مهر به هم څوری 400 درهمه. لاړ شه 400 درهمه مهر وګوره. علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل د الله محبوب ما ته منظور ده، ما ته فاطمه نکاح څه ده منظور ده. اوس بیا نبی علیہ السلام بعض روایتو کې راځي علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل د الله محبوب ما سره خو څه شی شته دی نه، نو ما سره خو څه شی شته دی نه، زه اوس مهر چېرته پیدا کړم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل په غزوه بدر کې چې درته کومه زغره میلاو شوې هغه څه شوه؟ د الله محبوبه که یوه زغره ده یو را سره اس دی، خپل کور یې نه و خو اس او زغره جهاد له ساتل، یا که یو اس دی را سره یو را سره هغه زغره ده چې کوم په جنګ بدر کې ماته میلاو شوې وه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی لاړ شه هغه زغره خرڅه کړه، اس مه خرڅوه په دې به جهاد کوي، زغره خرڅه کړه الله مالک ته بله به درکړي. علي رضی الله تعالی عنہ دا زغره واغسته او لاړ عثمان رضی الله تعالی عنہ لره. عثمان رضی الله تعالی عنہ ته وویل وی دا زغره خرڅوم. وی ولې خرڅوئ؟ وی ځکه خرڅوم چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم لور مبارکې له پې مهر وکړمه، ما سره خو مهر نشته دی، دا زغر رانواله. نو بعضې علماو لیکلي دي وایي عثمان رضی الله تعالی هغه ته هغه زغره واپس کړه، زغره یې ورته څه کړه ده واپس کړه، زغره یې ترې وانغسته او د جیب نه 1000 درهمه راواغستل، 1000 درهمه. او فتو ورته نه وه چې څومره مهر دی، خدای ورته وویلو وی 400 درهمه زما د طرف نه د فاطمه مهر شو، زما د طرف نه دغه مه راکړه. عثمان صاحب ورته وفرمایل او دا 600 درهمه چې در سره کله وشي بیا به یې ماته واپس راکړي، بیا به یې ماته څه راکړي واپس راکړي. علي رضی الله تعالی عنہ راغی، مهر بندوبست یې وکړو او بیا څه موده تېرېده غزوه تبوک وشو. دا غزوه تبوک موقع وه چې د هغې نه مخکې یو بله غزا شوې وه، په هغې کې لږ مال غنیمت راغی، مال غنیمت راغی. نو د علي رضی الله تعالی عنہ لاس له هغه 600 درهمه رالو، هغه 600 درهمه لاس له رالو. نو چې لاس له رالو نو لاړو مازدیګر ټایم و، عثمان رضی الله تعالی عنہ ته هغه 600 درهمه ورکړه، وایي ستا په ما باندې هغه 600 روپۍ پاتې شوي دا واله هم 400 درهمه خو ته هغه د خپل طرف ورکړو، خو دا 600 دې پاتې وي دا واله. عثمان رضی الله تعالی عنہ ته هغه واغستل. و سار شو کنه چې سبا سار شو، نبی علیہ السلام اعلان وکړ د غزوه تبوک دپاره تیاری کوئ، د غزوه تبوک دپاره څه کوئ تیاری کوئ، ځانونه تیاروئ جهاد له ځو. اوس علي رضی الله تعالی عنہ سره خو 600 درهم هغه هم چاله ورکړو، عثمان رضی الله تعالی عنہ ورکړو. په کوڅو کې او تر منډې وي، خدای پاک ځان له څه بندوبست وکړم چې جهاد له لاړ شم. عثمان رضی الله تعالی عنہ مخې له ورغې، علي ولې وارخطایي ولې وارخطایي؟
عثمانه زما محبوب اعلان وکړو چې جهاد له تیاری کوي ما سره خو هېڅ شی نشته دی ګرځمه چې څه بندوبست وکړم چې جهاد له لاړ شمه عثمان رضی الله تعالی چې جیب ته لاس کو 1000 درهم یې راواغسته بیا یې وله ورکړو وي دا 1000 درهم واله ځان له د جهاد بندوبست پې وکړه سامان پې ځان له واله دې وجې نه علي رضی الله تعالی فرمیل که نه ما له چې کله عثمان رضی الله تعالی مخامخ راشي که نه نو ما ته خپل واده او غزوه تبوک را یاد شي ما ته خپل واده او غزوه تبوک را یاد شي چې په واده کې هم د 1000 درهم راکړي او غزوه تبوک کې مې چې سبا له پکار شو بیا 1000 درهم راکړو چې کله زه دې وینم ما ته هغه را یادېږي هغه را یادېږي ها علي رضی الله تعالی مهر راوړو 400 درهمه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی علي د کور بندوبست وکړه ستا خو کور نشته ته خو په جومات کې پاتې کېږه ما سره نو چې واده کوې نو جومات ته خو واده نه کېږي که نه کور خو ځان له وګوره نو علي رضی الله تعالی یو کور په کرایه واغستو په کرایه کور واغست چې په کرایه کور واغستو وي د الله پاک محبوبه د کور مې هم څه وکړو بندوبست وکړو نبی علیه الصلاة والسلام راغې عایشه رضی الله تعالی ته وفرمیل عایشه فاطمه تیاره که فاطمه تیاره که د علی رضی الله تعالی جنگ را روان دی چې دا ځان سره بوزي دا ځان سره بوزي عایشه رضی الله تعالی روایتو کې راځي وی د فاطمه رضی الله تعالی دا سره دې سه منګزم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی زما انزل زم واپس راځم چې دغه پوری دا تا تیار کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام منځ کو د جمعات نه واپس را روانو چې واپس را روانو دی ورته راورسېدو اوس دغه ډېره نیازبینه لورې ودېدله ډېر سخت خفه ونه دی ورسره لږ خپنیوی شو خپنیولی شو ودرېدو نو عایشه رضی الله تعالی چې کله د فاطمه رضی الله تعالی دا سر منګزو که نه داسې نو د عایشه رضی الله تعالی یو خبره وکړه وی فاطمه چې نن د مور ژوندی وی نو ډېره به خوشحاله وه چې مور د ژوندی وی ډېره به خوشحاله وه چې ستا نکاح نن د علي رضی الله تعالی سره کېږي چې د عایشې د خولې نه دا الفاظ وتل د ور سره نبي علیه السلام ولاړو په جړا شو چغې کړه وی وا خدیجه وا خدیجه خدیجه رضی الله تعالی عنها شو دا غي لور ودیږي نبی علیہ السلام سره باندې اسی غم او چې دن عائشه دا غي نوم واغستنه نبی علیہ السلام بار چا کړی وا خدیجه عائشه رضی الله تعالی چې د نبی علیہ السلام आवाज تر وګو شو رامنډ کړي بار ته وروته وی دا الله محبوبه زما مور او پلار دې پتا باندې قربان شي ما ته خفه کړلې ما ته خدیجه را یاد کړه د الله محبوبه زه به ستا د خدیجې نه زیات عزت وکړم زه به تا ته د هغې نه زیاته مینه درکړم نبی علیه الصلاة والسلام ورته څه فرمایي وایي عایشه خدیجه خو خدیجه ونو ستا قوم په ما باندې لرې کېښودل ستا قوم زه د کلي نه شړلم او خدیجه به راله ما ته به یې تسلي راکوله خدیجه خو خدیجه ونو هغه تیاره که نبی علیہ السلام د سترګو مبارکو نه اوښکې بهیدې او د علي رضی الله تعالی د کور نه صرف 4 زنانه رالي څو تنه صرف 4 تنه رالي په جنس کې په فاطمه رضی الله تعالی پسې چې کله فاطمه رضی الله تعالی روانوله د نبی علیہ السلام د جسم مبارک نه یو څادر تاو یو ساشړی ته تاوه هغه د ځان نه راکوله وکړه او د فاطمه رضی الله تعالی باندې داسې ور واچوله وی فاطمه دا زما د طرف نه ستا په جهیز کې سامان شو په جهیز کې دا سامان شو هغه خپل شړی راواغسته او فاطمه پکې داسې پټه کړله فورا جبرئیل علیه السلام راغی چې جبرئیل علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته تپوس کو جبرئیل څه په ناشنا لباس کې نن رالی مخکې خو داسې نه راغلی نن خو د جامې ډېرې بدلې دي وی د الله محبوبه چې د خپل جسم نه د څادر راواغستو او په فاطمه د څادر ور واچو قسم په الله په اسمان کې تمامو فرشتو ستا لباس خپل کو تمامو فرشتو زم ستا په لباس کې راغلی ما نبی علیہ السلام چې سر مبارک جبریل ته اوچت کو داسې اوښکې را روان وي جبریل ورته وایي د الله محبوبه اوښکې د ځمکه ته ورتا ونه شي ورنه الله به قیامت قایم کړي احتیاط کوه خیال کوه اوښکې دې ګورې ځمکې ته ونه رسي
اوښ که ځمکې ته ګورې ستا ونه رسي. فاطمه رضی الله تعالی عنها 4 زنانه پسې راغلي وي، نبي علیه السلام په خپلې شړۍ کې رخصت کړله او چې لاړه نبي علیه الصلاة والسلام هلته ورسوله، دعا یې ورله وغوښته، وی الله د دواړو ژوند د خوشحالو ډک کړي، الله د دواړو ژوند د خوشحالو ډک کړي، الله په اولاد کې ورله برکت واچوي. دا دعا یې ورله وغوښته. د واده ړومبۍ شپه ده، علي رضی الله تعالی کور ته راغی. چې څنګه راغی که نه، فاطمه رضی الله تعالی ړومبې اودس کړی دی، لوټی ورته ایښي د علي رضی الله تعالی ته د اوبو، وی علي ړومبې پاسه اودس وکړه، ړومبې پاسه څه وکړه؟ اودس وکړه. او زه ګورم چې په اوداسه کې ته زما د بابا څومره سنت ژوندي کوي، زما د بابا د سنتو څومره خیال ته ساتي. علي رضی الله تعالی پاسېدو، چې کله اودس وکړو که نه، نو فاطمه رضی الله تعالی ورته مسله خوره کړله، مسله ورته خوره کړه، وی علي زه مونځ کومه ته مونځ وکړه، او چې کله دواړه مونځ وکړو ته دعا غواړو زه به پې امین وامه، ته دعا کوه زه به پې څه وامه؟ امین وام. دا هم طریقه ده. پکار ده چې مور او پلار خپلو بچو ته ودونه کوي، کو زوی دی کو لور ده، چې دا ورته ووایي لورې خاوند دې خواله راشي، زوی ته ووایي زوی چې کله د ښځې خواله لاړ شي د ټول نه لومبې 2 رکعاته نفل وکړئ، دواړه د الله په دربار کې دعاګانې غواړئ، تاسو یو نوی ژوند شروع کوئ، یو نوی ژوند شروع کوئ. عثمان رضی الله تعالی چې کله مقبرې ته ورغی او په قبر به یې سترګې ولګېدې، نو ډېر زیات پې ژړل، حتی تر دې پورې چې دا اوښکې به یې په دې ږیره باندې بهېدې. نو چا ترې تپوس وکړو، عثمانه د جنت ذکر کېږي د جهنم ذکر کېږي، دومره نه جاړې، خو چې کله مقبرې ته راشي او قبرستان ویني او قبر ویني بیا ډېر جاړې، او د جهنم ذکر چې کېږي دومره نه جاړې. دا ولې؟ عثمان رضی الله تعالی ته وفرمایل، وی دا قبر چې ده که نه دا د آخرت د پوړو نه اولنۍ پوړی ده. دا قبر کو په دې منزل کې ته کامیاب شوې، خو وروستو نورو منزلونو کې به هم کامیاب شوې، خو که د قبر په دې منزل کې ناکامه شوې، وروستو بیا ناکامي او ناکامي ده، بیا خو کامیابي نشته دی. دیو جنا نبی علیه الصلاة والسلام به فرمایل، وی ما ته دا یره ده که نه چې تاسو به د خپل مړي دفن نه کوئ، که نه ما به الله تبارک وتعالی ته فرمایلي وي چې تاسو ته یې د عذاب قبر ښودلی وي، خو تاسو به خپل مړي بیا دفن نه کوئ. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل، وی دې څاروو باندې عذاب قبر نشته دی، کو چېرته په دوی باندې عذاب قبر وی په دې ځناور باندې که نه تاسو به د دوی نه یو سیغ غوښه هم نه وخوړلی، د دې څاروو بر سره غوښه نه وراغلې، کو چېرته دوی ته پته وي چې په موږ باندې هم عذاب قبر شته دی. دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل، وی القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النیران. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل، وی دا قبر چې دی کنه دا د خاورو یو ډیرکې مه حسابوئ، دا د خاورو یو سلې مه حسابوئ، دا خو د جنت د باغچو نه یو باغچه ده، یا د جهنم د کندو نه یو بدترینه کنده ده، یو بدترینه کنده ده. حدیث مبارک کې راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، وایي کله چې نیکمله انسان په دې قبر کې کېښودی شي، نیکمله انسان په کې کېښودی شي، دا قبر ورته وایي، وایي زما په شا زما په ملا چې څومره خلک ګرځېدل که نه په هغې ټولو کې ما ته ته خوښ وي، او ما وی چې ته به کله زما غېږې له راځې، نن زما غېږې له رالې ته ګوره زه ستا سره څومره ښه سلوک کومه. حدیث مبارک کې راځي، وایي د جنت بستره ورته وغوړولی شي، د برې نه اواز وشي، البسوه من الجنه وافرشوه من الجنه، د جنت جامې ورته واغوندوئ، د جنت بستره ورته خوره کوئ، او د جنت د طرف نه یو پیړکۍ ورته کوله وکړئ چې دا خوشبویانې ورته راځي، او دا قبر پې کوله شي. خو چې کله بدعمله انسان په دې قبر کې کېښودی شي، نو حدیث مبارک کې راځي، نبی علیہ السلام فرمایي، وایي دا قبر ورته وایي، دا ځمکه ورته وایي، وایي زما په شا چې څومره خلک ګرځېده که نه په هغې ټولو کې ما ته ته ناخوښه وي، ځکه چې ده په دې ځمکه باندې چغلي کوله، قتل یې کو، غیبت یې کو، زنا یې کوله، غلا یې کوله، هر قسمه ګناه ده په دې ځمکه کوله،
نو کله چې انسان په دې ځمکه باندې ګناه کوي دا ځمکه ورته خیرې کوي ښه دې ځمکې ته ډېر زیات تکلیف میلاویږي د دې انسان د ګناه د وجې نه نو دا ځمکه ورته وایي زما په شا چې څومره خلک ګرځېدو په هغې ټولو کې ته ماته ناخوښوې نن ته زما غېږې ته رالې ته ګوره چې ستا سره څه چل کومه حدیث مبارک کې راځي وایي دا ځمکه پرې داسې راجوخته شي راتنګ پشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل مبارک ګوتې په یو بل کې داسې ورکړي وې د چجې د پختې په یو بل کې داسې ورننوزي لکه څنګه چې زما د ګوتې مبارک په یو بل کې ورالي چجې په یو بل کې داسې نه نوزي د اسمان نه आवाज وشي البسوه من النار وافرشوه له من النار د جهنم جامې ورته واغوندوي د جهنم بستر ورته خوره کوي او د جهنم د طرف نه یو کړکۍ کولاو کوي چې دا لوګي ورته راځي د قبر ته الله تبارک وتعالى دې پناه را نصیب کړي بیا حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی یو کم سل اجدهاګانی په د باندې مسلط شي یو کم سل اجدهاګانی هغه باندې مسلط شي او دې تر قیامته پورې چی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د دغه اجدهاګانو نه کو چرته یو اجدها دنیا ته راله او دنیا کې پوکي صرف وو دا غي پوکي به دومره زهري چې په مخ د ځمکه به چرته شینکې زرغون نشي داسې خطرناک اجدهاګانې او ماران دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کو عذاب قبر د ځان نه سپکول غواړي او لر کول غواړي نو د الله ذکر کوه د الله ذکر کوه دا عذاب به هله سپکېږي چې کله ته څه کوې د الله ذکر کوې الله او د ذکر یو نغده فایده دا ده که نه چې کله تا په راحت کې د الله ذکر کو که نه نو په مصیبت کې به د الله دعاګانې ډېر زر قبلې حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کوم انسان چې په راحت کې د الله ذکر کوي راحت ته په سکون دی په بیا هم دی الله یادوي نو وی کله چې په ده باندې تکلیف شروع شي که نه او دی الله ته فریاد شروع کړي الله ته آواز وکړي الله مصیبت را باندې راغلی دی وی دا پرشتي وی چې یاره دا آواز خو څه اشنا غونته آواز دی دا آواز خو مخکې مونږ ډېر اورېدو خو مخکې مونږ په سکون سره په آرام سره اورېدو او اخ که آواز دی اوس پکې درد دی تکلیف دی آواز اشنا دی مخکې مونږ دا آواز اورېدو چې الله به یادو اوس هم هغه آواز اورو چې الله یادوي خو مخکې پکې درد نه او اوس د یو کمزوري او د یو ضعیفه آواز غونته کې ښکاري د یو کمزوري انسان آواز ښکاري نو چې معلومات وکړي وي او دا هغه انسان دی چې الله به یې ډېر یادو خو نن پې تکلیف راغلی دی نن پې څه راغلی تکلیف راغلی نو دا پرشتې الله ته د دې انسان سپارش شروع کړي وی الله چې کله په سکون کې کله په آرام کې ته ډېر یاد کړی الله اوس پې مصیبت دی تکلیف کې دی الله دا تکلیف دې نه لرې کا ته دې انسان پرشتې الله ته بیا سپارش کوي او چې کله یو انسان په راحت کې الله نه دی یاد کړی او په ده باندې کله مصیبت راغی او دی الله ته آواز وکړي نو دا پرشتي وایي دا خو ډېر څه ناشنا غونته آواز دی دا خو مخکې مونږ نه دی اورېدلی چېرته دا خو مخکې مونږ نه دی اورېدلی خو اوس پې چېرته تکلیف دی او دا آواز اورو ناشنا آواز دی مخکې مونږ دا نه دی اورېدلی الله نو په سکون کې په آرام کې په اطمینان کې په خوشحالۍ کې الله یاد کا په وخت د تکلیف کې به تا الله یاد کی پرشتې به دې الله ته سپارش وکړي الله نو یو خدا نغده پیدای په دنیا کې دا ده چې کله ته د الله ذکر کوي الله یادوي په مصیبتونو کې به الله بیا تا یادوي ښه په مصیبتونو کې به مونږ باندې مصیبت دا دی الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي د سکون او د آرام په ټایم کې مونږ ته الله چرته یاد مونږ خو په خپلو مستۍ کې یو او په خپله نشه کې یو او بس په خپلو عیاشو کې یو خو چې چرته په کور کې الله دې نه کړي الله دې نه کړي یو غم وشي که نه نو بیا د چرته جالداره ټوپۍ ګوري په سر یې کېږدي بیا یو هفته د ده ټوپۍ په سر باندې ته به دا لوی اوس چرته د عمرې نه راغی ښه یو هفته بیا دی ښه سم دمي خو چې هغه مصیبت او غم لږ کم شي که نه نو هغه ټوپۍ بیا ورته وکړي بیا په خپلو نشو تماشو کې شي
نو بیا هغه غم موږ نشو برداشت کولی. وجه دا ده چې موږ په خوشحالۍ کې الله نه دی یاد کړی، نو په غم کې به الله بیا موږ څه یاد کړي؟ الله. نو یو دا چې په دنیا کې الله یادوي، په وخت د راحت کې، په وخت د مصیبت کې به الله تا یاد کړي. یوه پیدا دا ده په دنیا کې. دویم دا دی چې د الله دا ذکر دومره زورور څیز دی، دومره زورور څیز دی چې دا تا ته په آخرت کې هم ډېره فایده درکوي، په آخرت کې هم ډېره فایده درکوي. لکه حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرامو سره ناستو، په دې دوران کې یو بانډچي صحابي راغی، وی د الله پاکه پیغمبره په مؤمنانو کې به هم داسې یو کس وي چې په جهنم کې به پروت وي او په جهنم کې به پاتې شي. نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وی نه داسې خو څه نشته دی، ټول مسلمانان به جنت ته ځي، ها یو مسلمان دی چې هغه به ډېر اخر ته په جهنم کې پاتې کېږي، هغه به ډېر اخر ته پاتې کېږي. صحابه کرامو تپوس کوي د الله پاکه پیغمبر دا کوم انسان دی چې دی په جهنم کې د ټولو نه اخر ته پاتې کېږي؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل په جهنم کې به یو کس وي او هغه به د الله ذکر کوي او په چغه چغه به لګي چې یا حنانو یا منانو، یا حنانو یا منانو، دا چغې به وي. دا چغې به د جبریل علیه الصلاۃ والسلام تر غوږو شي. جبریل علیه الصلاۃ والسلام به واوري چې د جهنم نه आवाज راځي او आवाज د الله د ذکر دی، یا حنانو یا منانو، دا आवाज دی. الله ته आवाजونه کېږي د جهنم نه. نو جبریل علیه الصلاۃ والسلام به د الله د عرش ته لاندې په سجده پریوزي، چې په سجده پریوزي سر به په سجده پروت وي. الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي ارفع رأسک یا جبریل، ای جبریل سر اوچت کا. جبریل علیه السلام به سر اوچت کی، چې سر اوچت کی الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي جبریل ولې څه ناشنا خبره وشوه چې په سجده پریوتې، څه چل وشو؟ جبریل علیه السلام به ورته فرمایي الله یو आवाज مې د جهنم نه واورېدو او ډېر په درد کې لګیا دی او ډېر په تکلیف کې لګیا دی او تا ته اوازونه کوي چې یا حنانو یا منانو. الله دغه کس خو د جهنم نه روباسه که نه. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای جبریله لاړ شه د جهنم چې کوم داروغه دی چې د هغه نوم مالک دی او مالک ته ووایه چې دغه سړی روباسه کم چې د یا حنانو یا منانو چغې وي. جبریل علیه السلام به لاړ شي داروغه ته به ووایي د الله تبارک وتعالی حکم دی چې په جهنم کې یو تن پروت دی، یا حنانو یا منانو چغې وي، هغه د جهنم نه روباسه. مالک په ووایي ټیک ته د جهنم چې کم داروغه دی دی به لاړ شي جهنم ته، دی به په جهنم کې وګرځي 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 خو دی به دغه کس پیدا نه کړي. حالانکه حدیث مبارک کې راځي وای داروغه د جهنم چې مالک چې دی وای دته به هر جهنمی داسې معلوم وي لکه څنګه مور پلار ته چې خپل بچي معلوم وي. د مور پلار خپل بچي خطا کیږي نه خطا کیږي، د جهنم چې کم داروغه د مالک ته هغه ته به هر جهنمی داسې معلوم وي. خو دی په جهنم کې وګرځي وګرځي دغه کس په پیدا نه کی، نو دی به واپس راشي. چې واپس راشي نو جبریل علیه السلام ته به وایي جبریله زه خو پسې ډېر وګرځېدم خو دغه سړی ما پیدا نه کو ځکه جهنم تازه سا اغستی دی، جهنم تازه سا اغستی دی او دومره ګرم شوی دی چې په جهنم کې د وسپنې او د ګټې او د انسان پته نه لګي چې کومه وسپنه ده او کومه ګټه ده او کوم انسان دی. دومره جهنم په غوسه کې دی او دومره ګرم دی، ما ته پته نه لګي چې هغه پکې په کوم ځای کې پروت دی. جبریل علیه السلام به واپس راشي، بیا به د الله تبارک وتعالی د عرش سره خواته په سجده شي. الله تبارک وتعالی به ورته بیا وفرمایي جبریل سر اوچت کا. جبریل علیه السلام چې سر اوچت کړي الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي چې ته خو ما لېږلی وې دی له چې کوم سړی یا حنانو یا منانو چغې وي هغه د جهنم نه روباسه راودیستو. جبریل علیه السلام به ورته وفرمایي الله ما مالک ته وویل د جهنم داروغه ته مې وویل خو هغه راته وی چې جهنم تازه سا اغستی دی او دومره ګرم شوی دی چې هلته د ګټې او د اوسپنې او د انسان پته نه لګي، نو مالک پکې پیدا نه کو. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای جبریله لاړ شه
او مالک ته ووایا چې د جهنم په پلانکۍ طبقه کې په پلانکي ګوټ کې دا سړی پروت دی او راوی باسه الله تبارک تعالی به ورته ځای وښیي جبرئیل علیه السلام چې راشي د جهنم چې کوم داروغه دی مالک هغه ته به ووایي الله تبارک تعالی فرمایي چې د جهنم په پلانکۍ طبقه کې او په پلانکي ګوټ کې دا سړی پروت دی راوی باسه مالک په لاړ شي د جهنم چې کومه فرشته د پاغې مقرر دا به لاړه شي دغې سړي ته به ځان ورسوي نو حدیث مبارک کې راځي وایي دا سړی به ډېر په عجیبه حالت کې پروت وي وایي دا خپې نه دي دا به د سر سره تړلي شوي او لاسونه به د سټ سره تړلي شوي په زنځیرانو کې او په ده باندې به ماران او لړمانان رانښتي دی به خوري او دی به چیغې څه وي یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو ډېر رحم کوونکي ذاته بیا به هم دا چیغې وي نو د جهنم چې کومه فرشته ده داروغه مالک هغه به دا زنځیران مات کی او به یې سپړي او د جهنم نه به یې روباسي چې روباسي که نه نو جبرئیل علیه السلام ته به یې حواله کړي چې حواله کړي جبرئیل علیه السلام به د ځان سره روان کړي جبرئیل علیه السلام به لاړ شي بیا به د الله د عرش سره خواته سجده ولګوي الله تبارک وتعالی به ته بیا وفرمایي جبرئیل سر اوچت کا جبرئیل علیہ السلام چې سر اوچت کی الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي جبرئیله ما چې په کم کس پسې لیږلی وی هغه دې راوست او الله ده مې دی راوستی دی دا به لاړ دی الله تبارک وتعالی به دې انسان ته ووایي ای بنده ما تا ته پیغمبران نو درلیږلي دی به وایي الله رالیږلي دي د هغې پیغمبر سره ما کتاب نو درلیږلی الله رالیږلی دی تا ته ما نه وویل چې دا ګناهونه به نه کوي الله بالکل منع کړی دی ما بیا هم تا هغه ګناهونه کړي که نه الله ما بیا هم هغه ګناهونه کړي الله پیغمبران دې رالیږلي وو کتابونه دې رالیږلي وو د ګناهونو نه دې منع کړي وو خو الله د هغې باوجود ما ګناهونه کړي دي دی به اقرار وکړي خو بیا به هم دی وایي چې الله یقینا زه ډېر مجرم یم ما ډېر ګناهونه کړي خو الله بیا هم ستا د رحمت نه ناامیده نه وم ځکه مې چغې والې چې یا حنانو یا منانو الله بیا هم ستا د رحمت نه ناامیده نه وم الله تبارک وتعالی به وفرمایي ای فرشتو تاسو هم ګواه شئ چې د کوم زما د رحمت امید ساتلی دی په دغې رحمت سره ما دی معاف کو په دغې رحمت سره دی ما معاف کو زه دې جنت ته داخل کوي جنت ته یې بوځئ الله تبارک دا آخري جهنمي دی ښه دا به د ټول نه آخر د مسلمانانو نه په جهنم کې پاتې شوي خو دی به هم هلته د الله ذکر کوي څه به وایي یا حنانو یا منانو او د دغې ذکر په برکت سره به الله د جهنم نه وباسي او جنت ته به یې داخل کړي الله رونو سارا پکې شته دی لخه الحمدلله سارا پکې شته دی الحمدلله اوس راسره موکه ده ځکه چې دا سا وځي که نه بیا هېڅ نشته دی بیا هېڅ نشته دی اوس راسره موکه ده سا را پکې ځي ښکته بره سا ځي د الله ذکر شروع کوي د الله یاد شروع کوي چا چې د چا سره مینه هغه ډېر یادوي زمونږ د الله سره مینه د الله به نه یادو او چې ته خبر شي چې پلانکی سړی ما ډېر ډېر یادوي نو هغه دې خوښې بدې دي شي خوښې نه شي نو الله تبارک وتعالی چې ته ډېر ډېر یادوي نو د الله به خوښ شي که خوښ پی نه شي د الله به بیا ډېر خوښ شي د الله ذکر ډېر کوئ او کومه خبره چې په ژبه باندې زیاته کېږي نو دا قرارې په زړه کې نیسي قرارې په څه کې نیسي نو په دې ژبه باندې ځان له د شپې راپاسه د تهجدو په ټیم کې او ځان له په توره شپه کې په یو ګوټ کې کښېنه او الله الله وایه الله الله او داسې وایه چې د اواز دې زړه ته کوزوه دا اواز دې زړه ته کوزوه ګوره چې دا الله دا نوم ستا په زړه کې قرارې نیسي که نه نیسي داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان سره کلک کړئ چې تاسو ته آینده نوې نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام ډېره ډېره مننه.